बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ननी क्लास की बमंगा वायु और DIT दा क्लास ते मुसरा DIT पार्ट फर्स्ट दे स्टूडेंट्स DIT पार्ट फर्स्ट दे और क्लास नंबर 16 दे ठीक शो कना नो ज़बोरिकम DIT क्लास नंबर 16 पो नननी क्लास की ज़ तासुता यो स्पेशल सिक्योरिटी दरखेमा هغه स्पेशल सिक्योरिटी अबाउट څه دا अबाउट USB دا अबाउट USB دا या अबाउट या सदा अबाउट SD कार्ड दा چې کوم تمنګا मेमोरी कार्ड वायु सिक्योर डिस्क वतवाई या सोर्स डिजिटल कार्ड वतवाई या सिक्योर डिजिटल कार्ड वतवाई ठीक शो کنه دلتنا زه راځم په لاس کلاس کې خود دې ماته اوس ته پورټ بلاکینګ در خودلې اوکې نن زه USB چې کوم خپل دا زه کرپټ کوم ټیک شو کنه ا ټایپ اف پرینک ته دا لکه زه خپل USB کرپټ کوم نو دلته راشي تاسو USB زموږ سره الریډي پلګ دا ټیک شو کنه اوس چې USB یو ون ټایم پلګ دا زه رائټ کلیک کوم د دې پراپرټیز تر اعظم په پراپرټی کې تاسو چیک کړئ د دې فایل سیستم زما سره په کوم یو کې دی په पेट 32 की दे पेट 32 की दे पेट 32 मीन्स फाइल एलोकेशन टेबल 32 पेट फाइल एलोकेशन 32 दी तवे लिखीगी पेट 32 सो तवयो पेट 32 तवे लिखीगी ओसो ज दलते नाराजमा ओदा ओपन कीगी हम तासु यो गोरे कने ज दलते ना ओपन कोमा नो ओपन कीगी हम دې ته که زه سره ډیټا کاپی کوم لکه فار ایگزامپل دا فایلو نو ډیټا ورته کاپی هم شو صحیح شو که نه او دا فارمیټ کیږي هم موږ سره رایټ پې کلیک واخلئ فارمیټ ته راشئ اوس یې کتو په پیټ 32 کې فارمیټ کې او که په NTFS کې فارمیټ کې یور چوایس دا زما سره فارمیټ هم شو لکه اټ مین USB زما هیلتي ده ټیک شو که نه فارمیٹ کیږي هم ډیټا وته هم کاپی کیږي اوپن کیږي هم نن ور سره ز سدسي چل کوما چې دا به نه فارمیٹ کیږي ټیک شو کنه نه به اوپن کیږي سبا مو سره نه کیږي پویا نو څنګه چل وکوي تاسو سټوډنټس یاد کړئ زبراشم رن تا او پرن کې بدلته ولیکم CMD سو CMD का फुल फॉर्म क्या है कमांड पदी CMD की बवली कमा स दलता बवली कमा डेस्क पार्ट सब बवली कमा डेस्क पार्ट स्टूडेंट पलास्ट की मा लिखो लिस्ट वॉल्यूम सब में लिखो लिस्ट वॉल्यूम और दलता बजवली कमा लिस्ट डेस्क सब बवली कमा लिस्ट डेस्क पजवाखलम लिस्ट डेस्क او پدې ځای کې تاسو کته شي دا زموږ سره چې کوم USB دا په کم پورټ باندې لګېدلې ده په ډیسک 1 باندې نو پدې ځای کې وځو واخلم سلیکټ ډیسک 1 او دلته نمبر راشم کلین به کوم سبې کوم کلین به کوم سلیکټ ډیسک 1 به واخلم او سبې کوم کلین به کوم دلته راشي تاسو ایگزیکټ کړئ ټیک شو کنه او دلته راشي تاسو ایگزیکټ کړئ اوس ګوري چې زه کله خپل کمپیوټر سره راشم په دې ځای کې زه USB کولاوهم نو USB ما سره نه کولاویږي داسې ما ته ښایي چې ستا USB کرپټ شوی دی پلیز انزرټ ا ډسک انټو USB ډرایوز یا زه که خپل USB فارمیټ کوم نو دا ما ته فارمیټ کیږي هم نو بلکې دا ما ته شو کوي چې ستا USB چې کوم دا موږ وینډو چې کوم دا هغه انیبل چې کمپلیټ کی ستا فارمیټینګ پوه شوې که نه بس USB خو دې اوس لاړه خراب شو یار نو څه به کوسته نه ګورئ که چېرته داسې صورت کې ستاسو سره USB راځي یی تاسو دغه USB چې کوم دا فارمیټ کوئ یا میموري کارډ داسې کوئ نو راځئ د دې طریقه درته درښیم دا به بیرته څنګه تاسو هیلتي کوئ داسې به یې هیلتي کوو سټپ ورته وم لیکم خیر دی رن ته به لاړ شم په رن کې به څه واخلم CMD به واخلم چې CMD مې واخیستو په دې ځای کې به زه ولیکم دې ځای کې به ولیکم ډیسک پارټ په واخلم ډیسک پارټو چې ډیسک پارټ مې واخیستو په دې ځای کې به زه ولیکم لیسټ ډیسک څه به ولیکم لیسټ ډیسک به ولیکم او په دې ځای کې به
اولنی نمبر ډیسک واخلم ټیک شو کنه ای سلیکټ ډیسک 1 سلیکټ ډیسک 1 او دې کې ویسه کوي کلین به کوي سی ال ای ا ان سوري سی ال ای ا ان کلین به کوي اوکے سپیل می غلط ولیکو نو ځکه سی ال ای ا ان کلین یې کوي تاسو اوس په دا میسج راکړي چې ستا ډیسک چې کوم دی هغه موږ څه کو کلین کو اوکے کلین شو اوس په دې ځای کې زه ولیکم دا تاسو به یاد ساتئ چې create partition PRIMARY primary زه اکثر سپیل غلط لیکم نو بیا ایرر راکوي primary ټیک شو کنه create partition primary او په دې ځای کې بدلته زه اوس ولیکم چې فارمیټ څه به ولیکم اپس مطلب دی فایل سیسټم is equal to NTFS او کومه ډرایوز ده دلته د دې ډرایو نیمز چې کوم دی هغه تاسو اخلئ کومه ډرایوز ده AG ډرایوز ده ټیک شو کنه نو زه دلته لیکم چې فارمیټ اپس is equal to NTFS بلکې هغه به کې لیکم هم نه ډایرکټ لیکم چې ټایم کم واخلي نو کویک لفظ به اوسه ولیکم څه به اوسه ولیکم کویک ای فارمیټ اپس is equal to NTFS also quick او راشي انټر کيو اوس ګورئ 0% completed لږ به انتظار وکما دا به زمون سره اتوماتیکلی شي کمپلیټ بشي وګورئ ډیسک پارت سکسسفلی فارمیټډ د والیومز راشي ایگزیکټ کوي دي زینا ایگزیکټ کوي او دې زګینم راشي بیا 2 ټایم تاسو ایگزیکټ واخلئ اوس یو اس بی چیک کوي اوس یو اس بی هم اوپن کیږي ټیک شو کنه صحت ورته واپس میلاو شوی دی یاد شو درته دا سټیپس په زولي کما څنګه به ولیکم لاړ بشم گو ټو رن ټیک شو کنه ای رن ته بلاړ شم په کوم شارټ کټ باندې په وینډو پلس آر باندې او دلته نه به پرن کې ولیکم سی ایم ډي مطلب سره کمانډ دغلته کمانډ کې به ولیکم ډیسک پارت اوکے دلته به تاسو ولیکئ لیسټ ډیسک غوره لیسټ ډیسک او په دې کې به ولیکئ سلیکټ ډیسک 1 که 1 جو 1 واخلو که 2 جو 2 واخله او دې کې څه کوي کلین یې کوي چې کلینم کو بیا خپل یو اس بی څه کوي ریموو کوي فرام ا یا ان پلگ یې کوي فرام یور پی سی د خپل پرسنل کمپیوټر نه یو اس بی لرې کوي چې تاسو دوباره کله پلګ کړله نو دا به نه فارمیټ کیږي نه به ورته ډیټا کاپي کیږي نه به ترې ډیټا کاپي کیږي پوه شوئ که نه اوس چې واپس یې تاسو ټیک کوئ ریکور کوئ نو دا ټول سټیپونه به د دغه ځای نه د دې ځای پورې ولیکئ او فردر به پسې یو نور سټیپس ولیکئ وبلیکئ CREATE create partition primary اوکے بیا بدلته نه واخلئ چې فارمیټ کا اپس is equal to NTFS خو څه شی کویک یاد شو کنه او انټر کوي بس دې ځای نه پسې تاسو بیا واخلئ 2 ټایم ایگزیکټ 1 ټایم ایگزیکټ او دلته راشئ تاسو 2 ټایم ایگزیکټ کوي یاد شو درته دا زموږ سره څه شی دی دې طریقې سره به تاسو خپله یو اس بي چې کوم ده هغه څه کوئ او داسې نه ډسیبل کوئ او بیا به واپس ریکور کوئ ها فردر ستاسو ګورئ یو اس بي بلاکینګ ستاسو زده کو چې مطلب په دې سره تاسو خپل میموري کارډ هم ریکور کولی شئ او خپل یو اس بي هم ریکور کولی شئ اوکې اوس راځو مونږه مایکروسافټ ورډ ته خیر دی لږ کلاس ته داخلم دې کې نن مونږ وایو زیات دا شارټ کټس تاسو ویلی دي دی ایریاز ته ګورئ سمپل دی پونټ والا ایریاز دی په شفټ په وینډو او په اس سره د دې ځای نه زه تصویر اخیستلی شم په څه سره په شفټ او په وینډو او په اس سره په شفټ په وینډو او په اس سره لکه دې نه تاسو سکرین شاټ اخلئ
نو ګورئ څه شی دی شفټ پلس وینډو ټیک شو که نه وینډو او پلس ایسو په دې سره تاسو اخیستی شي ټیک سکرین شاټ تاسو سکرین شاټ اخیستی شي د یو سپیسیفک ایریا نه پوه شوئ که نه نو پانټ ته تاسو ګورئ په پانټس کې اولنی چې کوم دی نو پانټ سټایلز دي تاسو چې څومره ډاکومنټیشنز کوئ نو د هغې دپاره موسټلی زمونږ پانټ سټایل چې دی هغه ټایم نیو رومنز وي اوس که تاسو دا ټایم نیو رومنز ته کنورټ کوئ نو په دې ځای کې راشئ تاسو واخلئ ټي ټایم نیو رومنز دا زموږ سره ټایم نیو رومن ته واوړېده که نه یی که تاسو کیلیبري ته اړوئ نو دلته راشئ دا ټایپ کوئ او سی ای کیلیبري تاسو واخلئ نو دا زموږ سره کیلیبري راله ټیک شو که نه ټایم نیو رومن او بل ته څه ویلی کېږي کیلیبري ورته ویلی کېږي بل په دې کې پکې دی بولډ اټالیک انډرلاین څه پکې دی بولډ اټالیک انډرلاین د بولډ اټالیک انډرلاین دپاره به راته تاسو شارټ کټس ووایي چې زه ټایټل لکه اټ مین دلته کې نه ټاپ باندې زه ټایپ کوم دا موږ سره دی اپلیکیشنز اپلیکیشن فار جاب سلیکشنز یا مطلب فار جاب دی د دې بلاک واخلئ کنټرول بی بولډ کنټرول آی اټالیکو ان کنټرول یو انډرلاین خو تاسو ته ما د انډرلاین مختلفې طریقې درښودلې وي یو دی کنټرول او شفټ او څه دی ډي دی خو دلته اوس کامټاشیا آن دی نو اټ مین بل یو فیچرز چې کوم دی هغه پې نه انیبل شو نو تاسو به یاد کړئ کنټرول شفټ ډبلیو او کنټرول شفټ ډي د ډبل انډرلاینز دپاره اوکې دلته نه په دې باندې دی سټرایک تھرو لکه زه اوس وایم چې یار په دې ځای باندې دی سټرایک راشي دې ځای نه نو په دې باندې زموږ سره دبره سټرایک راغی اوکې اوس که تاسو په دې ډبل سټرایک غواړئ نو د دې بلاک واخله او کنټرول ډي ته لاړ شئ چې کنټرول ډي ته لاړئ نو دلته لیکلی دی ډبل سټرایک ډبل سټرایک تھرو اوکې کوي اوس تا په ټیکسټ باندې څه شی راغی ډبل سټرایک راغله یاد شو درته بل په دې کې پکې دی د سایزو ګورئ که تاسو دا سایز انکریز کوئ نو د دې دپاره تاسو ته ما شارټ کټس لیکلي وو په کنټرول پلس بریکټس دا بهترین دي چې تاسو زده کوئ کنټرول پلس دا بریکټس چې کوم دی دا یو بریکټ انکریز کوي او کنټرول پلس دا بریکټس چې کوم دی دا څه کوي سایز ډیکریز کوي او د دې دپاره تاسو یو بل شارټ کټ هم اخیستی شئ هغه دی کنټرول پلس شفټ پلس ګریټر کم یو ایروزو دا دې خوا دا یو ایروزو دا طریقه ته درښیم ګورئ دا وایي تاسو دا ایرو څنګه راولی د دې دپاره پروسیجر داسې دي چې ډبل ایکول به واخلئ د کیبورډ نه ډبل ایکول او د شفټ سره ګریټر ډبل ایکول او د شفټ سره ګریټر او بیا لیس دین او ډبل ایکول چې دې طرف ته مخ کوئ لکه لیس دین او ډبل ایکول او ډبل ایکول او ګریټر د شفټ سره ګریټر راځي یاد شو او که تاسو سنګل اخلئ بچو د هغه داسې دی ډبل ماینس او بیا لیس دین نو ګوره لږ لایټ راغی اوې لیس دین او ډبل ماینس پوه شوئ که نه په دې طریقې سره او داسې ایموجیز هم راوستی شي ډبل کولونو او د شفټ سره 9 ډبل کولونو او د شفټ سره 0 داسې هم تاسو راوستی شي دا کنسپټ کلیر شو ها بلو په دې کې پکې دی نیکسټ لکه تاسو سایز انکریز ډیکریز کوئ نو دې ځای نه په کنټرول بریکټس باندې سایز انکریز کولی او ډیکریز کولی شي اوس مې سایز انکریز کړی دی او ډایرکټ یې ډیکریز کوم نو په کنټرول بیک سپیس باندې په څه باندې په کنټرول پلس بیک سپیس باندې څه کېږي ډیفالټ ته راځي دلته لیکم ورسره هم چې تاسو ته بیا یاد وي په ویډیوز کې په کنټرول پلس بیک سپیس اوکې د دې سره بی آی جی دی که نه غټ والا بی آی جی بیگ اوکې نیکسټ دلته راشي زه تاسو ته بل یو جنرل کوېسچنز لیکم چې هغه تاسو ته معلوم وي په مایکروسافټ ورډ کې د ټولو نه مینیمم سایز 1 دی او میکسیمم 1638 دی ټیسټ کې اکثر راشي نو په ایم ایس ورډ کې زموږ سره مینیمم سایز چې کوم دی آف ټیکسټ
دا څونه پورې دی دا 1 دی نارمل چې کوم دی کنه نارمل دا دی 11 او میکسیمم چې کوم دی هغه څونه پورې دی 16 38 که ستاسو یقین نه راځي نو راځئ چې جسټیفای یې کو د دې بلاک واخله دلته اسې یو ډمی نمبر ورکه 5 लाख یا 5000 انټر کا نو دا ماته وایي د نمبر must be between 1 and 1638 it means 1638 یاد شو درته چې دا درته کم از کم پته وي بل په دې کې یو ته موږ وایو سوپرسکرپټ او بل ته وایو سبسکرپټ جسको हम नॉर्मली कहते हैं ना पावर इन बेस पावर एंड बेस नो द पावर ته موږ وایو سوپرسکرپټ اوس کته شفت او F3 بٹن واخلي نو دا ریډ لاین موږ سره څه شو کوي سوپرسکرپټ سپیل میسټیکس شو کوي څه شو کوي لکه ما ته وایي چې تاسو سوپرسکرپټ غلط لیکلی دی نو د سوپرسکرپټ لپاره دې ته موږ پاور وایو او دا په کم صورت کې موږ استعمالو چې کله موږ داسې لیکو چې A + B هول سکویر لکه زه میتھس پیپر جوړوم A + B هول سکویر او بیا د لیکم چې is equal to A square plus B square plus 2AB like this نو کته سکویر جوړې پاور کې نو د کلیک واخله د کنټرول سره د کلیک واخله د کلیک واخله کنټرول می نیولې دی او دلته نه تاسو دا سوپرسکرپټ واخلې دي ته سوپرسکرپټ وایو نو ګورئ دی ټول څه شو دی پاور شو اوس ټیک ټاک راځي پوه شوئ که نه او که زه د واټر فارموله لیکم H2O څه لیکم H2O نو اوس که زه دې ځای نه هایدروجنز چې کوم دی 2 دي ټیک شو که نه دا زه بیس کوم نو دلته کې نه کلیک واخله دا زموږ څه شو بیس شو تاسو یې شارټکټ زده کوئ دا خو تاسو ته معلوم دی د مخکې نه هم زه دلته راځم لکه اخلم فار ایگزامپل 2⁵ نو دا خو 25 ښکاري نو تاسو د دې بلاک واخلئ او کنټرول او ایکول واخلئ سوري ټیک شو که نه دې ځای نه زه کنټرول زی کوم کنټرول وائی کوم د دې به پای په بلاک واخلم په کنټرول او په شفت او په ایکول دا پاور شو په څه باندې په زه به ولیکم کنټرول پلس شفت پلس ایکول دا د څه لپاره استعمالیږي د پاور دپاره او ان کیس که زه دا بیا هم دقه H2O اخلم H2NO سو د دې بلاک واخلئ او کنټرول ایکول چې واخلم ټیک شو که نه نو دا به بیس شي څه چې واخلم کنټرول ایکول ښه کنټرول ایکول سره راځي ځکه دا نه راځي دلته نه موږ دا کامټاشیا آن کړې ده چې زه اف کم د کنټرول ایکول سره بلکې که یقین نه راځي نو دلته راشي چې کوي په کنټرول او شفټو ټیک شو که نه دې فارمیټس کې او ګوره هغه یې اخیستلی دی پوه کنټرول ښه دا پاور دی او د بیس دپاره کنټرول شفټ او دا کنټرول شفټ دا پاور شو او بیا کنټرول ایکول چې کوم دی نو بیا څه کېږي لاندې بیس کېږي یاد شو که نه دې ځای نه تاسو بیا څه کولی شئ پاور کولی او بیس کولی شي اوکې دونه پورې کار پوره دی نن بجلی نشته دی نو ځکه به زه نن لږ کار وکړم صحیح شو که نه اوکې تھینک یو